अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल बटन। اوس په مونږه د دې مدین ادبي ټولنې لپاره هم د دې فروری په میاشت په 28مه نیټه چې د جمعې په ورځ د شهزاد اشنادلې په حجره کې د دې لپاره بیا ټاکنې کوو. نو د مدین او د خواوشا ټول د ادب او د شاعرۍ سره او د ژبې او د وطن او د قام سره مینه لرونکي ټول ملګرو ته دا خاص دی چې هغه دی د را روانې د دې میاشتې د اخرنۍ جمعې یعنې د 28مې نیټې غونډې له ځان ټول حاضر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد او نن سره د مدین پښتو ادبي ټولنې چیرمن موجود دی. لږ مخکې میټینګ وشو د دوی په دغه باره کې به د دوی نه معلومات کوو چې دوی په دې باره کې څه وایي. د ټول نه مخکې چیرمن صاحب د ټایم راکولو ډېره زیاته مننه. ته اوس کوم میټینګ چې وشو په دې کې تاسو کومې فیصلې وکړې چې زموږ کتونکي دغه واوري؟ ستاسو او ستاسو د میډیا چینل هم ډیره مننه چې زموږ د میټینګ ته راغلی او زموږ دا خبره چې ده یا زموږ دا پریکړې چې دي دا د دې علاقې خلکو ته ورسولې. نو په دې کې هم موږ دغه خبره وکړه چې زموږ کلیز مطلب یو کلن زموږ د کابینې دورانیه په 13 فروری کې موږ د دې ټولنې دپاره کابینه ټاکلې وه. اوس د فروری میاشت ده، د هغوی یو کال پوره شو. نو په دې فروری په میاشت کې موږ بیا د خپل دې ټولنې دپاره نوې کابینه ټاکو او زړه کابینه چې ده هغه به د دې پابند دی چې هغه خپل راپورټ او خپله کارکردګي چې ده هغه نوې کابینې ته وړاندې کړي چې څومره پروګرامونه یا څومره کامیابۍ هغو ترلاسه کړلي د هغې وضاحت او نوې کابینې ته وکړي. چیرمن صاحب دا راته ووایي چې ستاسو په میټینګ کې چې کوم بحث وشو چې یاره الیکشن به په دغه اقله باندې زموږ کتونکي پوهوي. نو الیکشن خو موږ په 13 رقم په دغه انداز باندې کړی چې یاره پټې ټاکنې دي. بس د هر یو کس هغه رایه چې ده هغه د کاغذ په انداز کې یو سنټر ته راغونډې شي. هغه بیا موږ کولاو کوسې کړو چې یاره د صدارت لپاره د کم کس نوم چې دا زیات پروپوز شوی دی. نو بس چې د کم سړي په نوم باندې زیات کاغذونه موږ ته راغونډ شي بس هغه سړی چې دی هغه صدر شي. بیا دغه شانتې د جنرال سیکرټري دپاره موږ هم په دغه طریقه باندې کاغذونه د ملګرو سره تقسیم کړو او هغو پې نوم ولیکي. بیا هغه کاغذونه چې دي په پټ انداز باندې هغه سنټر ته راغونډې شي. بیا موږ کولاو کوسې کړو چې د څومره کسانو نومونه سیوا راغلي د هغه څوکۍ دپاره بس هغه سړی د هغې څوکۍ دپاره وټاکلی شي. اوس تاسو چې کوم شاعران دي په مدین خواوشا علاقو کې دوی ته څنګه څه پیغام ورکوئ چې یاره دوی دې ټاکنو له راشي؟ نو پیغام خو نه ورکوو بلکې دا ورته خامخا یو درخواست ورته کوو، یو هیله ترې لرو چې دوی دې ټاکنو ته خامخا راشي. ځکه بیا اکثر د څو ملګرو دا دغې چې یاره دا څنګه ټولنه ده یا دا څنګه ټاکنې شوي دي زه پکې نه وم. نو چې بیا وروسته مطلب زموږ نه دا ګیله څوک نه کوي چې یاره زه نه وم. بس موږ د دې وجې نه ستاسو له هم دا تکلیف درکړو چې دا په میډیا باندې دا دغه راشي. د ډېر مخکې نه دا نیټه چې دا وټاکله بیا د هغې دپاره د وس نه د هغې د کمپین چلولو دپاره میډیا باندې د هغې د خورولو دپاره موږ د وس نه دا دغه وکړو چې بیا سبا څوک نه وایي چې زه په ټاکنې کې نه وم. که څوک نه دا به د هغه غلطي. موږ وله پوره ټایم ورکړو. مطلب نن 9 تاریخ دی، په 28 تاریخ په ټاکنې د وس نه زمونږ خورونې چې دي هغه دا خبره خوروي چې دغه ټاکنو له راشي ټول ملګري چې څوک د دې میدان سره یا څوک د دې فیلډ سره شوق او تعلق لري هغه دې راشي او په ټاکنو کې د ځان شامل کړي. ډېره مننه.